که په داسې حرکت تاسو غټ سړی په جومات کې ولیدو لکه دا بامبړان چې دي وی وهئ پلتو په سوکانو د جومات نه بهر کوي او ما ته ویډیو راولېږئ او ما ته خپل اکاونټ نمبر 50,000 روپۍ انعام به زه دله درکوم. دا بامبړان وسړیا چې واړه وی جو موږ به ورته نصیحت کړی وی چې مه یې کوئ مه کوه بچې قلار شه تاسو خو ثابت بامبړان یئ او یو بامبړ نه دی که نه هر بامبړ لا شی شروع کړی دی هر بامبړ. وسړیا د خدای نه یره وکړه د الله په کور کې ولاړې د رب العالمین عذاب به در متوجه شي د الله رب العالمین عذاب به دې ووایي د الله رب العالمین په کور کې ولاړې دا نخرې پیښې کې تا له شرم او حیا د الله رب العالمین نه درځي د بندګانو نه خو شرم نه درځي دا مشران ولاړ دي سپین ږیري ولاړ دي دا مولانا صاحب قاری صاحب عالم صاحب ولاړ دی د هغه نه خو حیا نه درځي خو د الله نه هم حیا نه درځي چې د الله رب العالمین په کور کې ولاړ او دا بې حیا کارونه کې دا بې ناموسه کارونه کې د جومات انتظامیې ته زموږ درخواست دی چې داسې بامبړانې نه وهئ پلتو په سوکانو د جوماته بهر کوئ دا اوس یو ټرینډ جوړ شو هر سړی زیو په جومات کې دا سپ نه دا شی کوي دا چلونه شروع کړي دي او ویډیوګانې کوي وسړیه دا عبادت خانه ده دا هندوان به څه وایي دا سیکان به څه وایي دا غیر دینه دا غیر دینه خلک به څه وایي چې د مسلمانانو عبادتګاه کې دا شی کیږي د مسلمانانو په عبادتګاه کې دا کارونه کیږي قسم دی ته ورشه د سیک په عبادت خانه کې ته دا وکړه ته ورشه د کرسچن د هغې په عبادت خانه کې ته دا وکړه ته د هندوانو د پنډت د مخې دا وکړه هغو د خپلو عبادتګاو د هغو قدر کوي اگر شي پالتو دي واحد مسلمان دی چې الله رب العالمین په دربار کې ودرېږي او بیا هم د الله رب العالمین نه حیا نه ورځي دا کوم غیرت دی چې د الله رب العالمین په دربار کې ولاړ د الله نه یره نه کې ته په کور کې خلکو ته څه وې ته قوم ته څه وې چې زه چېرته تللی وم د الله رب العالمین دربار ته تللی وم د الله سره مې ملاقات و د الله عبادت مې کاو د الله کور ته تللی وم حیا او غیرت نشته دی نو څومره مشران چې دي او په دې جوماتونو کې او څومره انتظامیې والا دي وهئ بس بله لار نشته دا د نصیحت خلک نه دی په نصیحتونو ورته دا علما ستړي شو اوس چې واړه وی جو بیا هم څه خبره وه بامبړان دي بامبړان غټ غټ بامبړان دي دا بامبړان وباسئ د جوماته